أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 11 آیات نمبر 81 آیات نمبر 82 83 دو آیاتونه چې نو به انشاءالله العزیز ویلې کېږي. الله رب العزت فرمای افلا یتدبرون القرآن، آیا د غور او فکر چې نو قرآن پاک کې نه کوي. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، که چرته دا قرآن د الله نه ما سوا د غیر الله د طرف نه وي نو په دې کې به ډېر شی چې نو هغه اختلافات. قرآن کې غور او فکر د الله رب العزت وی چې قرآن پاک کې تاسو غور او فکر کوئ. د ټولو نه مخکې د دې تلفظ برابرول، بیا دغه نه وروسته قرآن پاک کې غور او فکر معنا او تفسیر سره زده کیږي. چې کله سړی په دې کې نو هغه معنی زده کی، تفسیر زده کی، نو دې بیا د قرآن پاک کې غور او فکر کولای شي. بیا قرآن کې غور او فکر کول نو د دې لپاره د ټولو نه وړاندې چې نو هغه ائمه مجتهدین حضرات دي. ائمه مجتهدین د هغوی د قرآن پاک د یو آیات نه په سوونو باندې چې نو هغه مسلې راو باسلې دي، امت ته اساني کړي دي. بیا دغه نه وروسته د عام علماو چې نو هغه دي چې علما د هغوی دغه مسلې زده کړي او بیا د وخت مناسبت خلکو ته چې نو هغه وښيي. دغه شانتي دریم نمبر باندې غور او فکر دا د عوامو دی چې دوی قرآن پاک چې نو هغه زده کی، د دې لفظي ترجمه زده کی، د دې تفسیر چې نو زده کی او د قرآن کې غور او فکر وکي چې د الله رب العزت کم شیزونه حلال کړي دي هغه حلال وګڼي، دغه په ژوند کې راولي. کم الله پاک حرام کړي دي هغه حرام وګڼي، دغه د خپل ژوند نه چې نو هغه وباسي او د دغه په وجه باندې د الله د رسول سره محبت پیدا شي. نو دا درجه دا خاصه چې نو هغه د چا د عوامو ده. مخکینی دوه درجې وړاندې د ائمه مجتهدین ده او دویم چې نو هغه بیا د حضرات علماو ده. اوس بعضې خلک اکثر دا خبره کوي چې قرآن چې نو هغه دا د علماو چې نو هغه خپل چې نو هغه د ځان له خپل میراث جوړ کړی دی. دی وایي چې د قرآن د علوم د قرآن د تفسیر دپاره به دا علوم زده کوي او دا به زده کوي، دا به زده کوي. نو دا مسلمه خبره ده چې د یو شیز پن د هغې کې مهارت د هغې د پوهې دپاره د هغې دپاره چې نو هغه څه فنون دا لازمي وي. بغیر چې نو هغه د فنونو نه یو سړی هم چې نو هغه د دغې حق نشي حاصلولی. او بیا د هغوی دا خبره کوي چې الله په خپل وایي افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی قرآن پاک کې غور او فکر نه کوي. نو چې کله قرآن پاک کې غور او فکر کوي نو دا خو د هر مسلمان ته دغه حق چې نو هغه حاصل دی. نو دی ولې دا ځان له چې نو هغه دا کړي دی او دې دپاره دا شرایطونه او دای چې نو هغه جوړ کړي دي. نو د هغې دپاره که خیال مو کړی بعضې ځای کې اکثر چې نو هغه بیا درس نه وروسته ملګري تپوس هم وکړي دا معنی دلته ولې شوله، مخکې خو مونږ داسې معنی نه وه کړي، دا معنی په دې ځای کې داسې ولې راځي، دا خو مخکې داسې نه وه. نو بیا ورته مونږ ووایو دې کې دا قاعده ده، دې کې دا طریقه ده، دې کې دا طریقه شوې ده. نو دا لاول د عوامو کار دی نه. دویم چې نو هغه مونږ که وګورو نو دنیا کې ډېر خلک چې نو هغه مونږ مشاهده ته د هغه ډاکټري زده کوي. نو که چېرته دی ډاکټري زده کوي او دی دغه ډاکټرۍ دغه فن زده کي او بیا د دغه نه وروسته چې نو هغه د خلکو له دوایي ورکوي یو څه او بل څه
عام سړی چې دی نو هغه لږ تعلیم کړی صرف دوایي نوم پیژني او دی وایي چې دا د ډاکټرانو ځان له چې دی نو جایداد ځان له چې دی نو هغه مرضي خپل چې نو اختیاري ولې رو کړی دوایي د زه به هم لیکم که نه تعمیر چې څومره کارونه کیږي نو د هغې دپاره دا خاص کوټۍ دا خاص کسانې د هغې دپاره سوره تعمیري دي که هغه روټونه دي که هغه چې نو بلډینګونه دي که هغه نور سوره پلونه دي نو د دغې دپاره چې نو هغه موږ وایو دې دپاره خاص انجینران دي بیا په هغه انجینرانو کې چې نو هغه ماهران دي اوس د هغې نه علاوه کې یو سړی وایي چې زه هم د دې ملک چې نو هغه شهري یم ماله دې دا ټیکه راکړي زه به چې نو هغه دا جوړوم دا دې خاص کسانو ته چې نو ولې ورکولی کېږي نو ټول خلک به وایي چې د دې دپاره یو محنت کړی دی د هغې دپاره چې نو هغه مشقتونه برداشت کړي د هغې دپاره فنون زده کړي تو هم حق زده کړه چې ته به هم به دغې حیثیت ته ورسېږي بیا ته هم دقه شانتي کوه نو دا مسلمانانو هغه مسلمه د دنیا په شیزونو کې موږ هغه دا خبرې منو نو چې بیا کله د الله جل جلاله کلام دی نو په دې کې سړی د خپل رایې بیا څنګه کولی شي دې لپاره چې د کم علومو ضرورت دی او دغه علوم نه حاصل کړي نو دی د خپل لار چې نو هغه ولې بیا دا کوي او چې کوي نو دا بیا چې نو هغه د ګمراهۍ ذریعه جوړېږي نو ځکه الله رب العزت وي چې افلا یتدبرون القرآن دی په قرآن کې سوچ او فکر نه کوي نو موږ وی د قرآن کې دغه سوچ او فکر دا یو د ائمه حضرات مجتهدین دي دا هغوی د دې نه فقهي مسایل راوباسي دویم بیا عام علما دي او دریم سوچ او فکر هغه د عوامو دی چې دوی به د دې ترجمه تفسیر چې نو هغه به زده کوي دا لازم دی او بیا به دغه نه حلال حلال ګڼي حرام به حرام ګڼي او دغه مطابق چې نو هغه به ژوند تیری دغه حد پورې دی چې نو هغه دغه کولی شي دینه اخوا که قدم دی نو دا د خپل ځان هم او د نورو هم د ګمراهۍ سبب چې نو هغه بیا جوړیږي بیا الله وی وګوره قرآن ما داس یو جامع او فصیح کتاب چې نو هغه را لیږلی دی که تاسو په دې کې غور او فکر وکړئ نو په دې قرآن پاک کې یو مضمون د بل چې نو هغه خلاف نشته د دې په یو صورت د بل صورت کې چې نو هغې نه په فصاحت کې کمی نشته د دې په بلاغت کې چې نو هغه کمی نشته نو دې قرآن کې تاسو ګورئ د اول نه واله تر د اخره پورې او په مختلف طریقو سره دنیا او خلکو د دې تفاسیر چې نو هغه ولیکل خو څوک لا وسه پورې د قرآن مغز ته چې نو هغه نه دي رسېدلی د نو هغې معجزه نو معلومه دا شوه چې دا قرآن دا من جانب الله دی مکې د خلکو چې کم اعتراض دی چې دا د حضور علیه الصلاة والسلام د ځان نه جوړ کړی نو دغې خبره کې د په شړه سر دی دا داسې نه دی ځکه الله وایي لوی لوی بلغا فصحا چې دی نو هغه په مکه کې تېر شوي دي عام وروسته خلک دي لوی لوی چې دی نو هغه پی ایچ ډي والا دي ډاکټران دي خو د هغوی چې کم کتاب کم کلام کمه خبره چې نو هغو کې باید کې خامخا څه نه څه اختلاف څه نه څه کمزوري ځکه دوی کمزور انسان دی او انسان ته الله وی خلق الانسان ضعیفه نو د هغه ضعف په وجه باندې د دوی په کلام کې د دوی په کتابت کې د دوی په هر څه کې چې هغه نقص او کمزوري موجود دی هر چې په قرآن کې نظر ناراضي نو د دې مین وجه دا ده چې دا د الله د طرفه دی نو ځکه الله وایي دوی چې هغه غور او فکر نه کوي لو وجدوا فيه اختلافا کثیرا که دا د قرآن د الله نه ما سوا چې نو د بنده جوړ کړی شوی وي په دې کې به ډېر شي اختلافات خو دې کې چې اختلافات نشته نو مقصود دا نه چې دا من جانب الله دی وإذا جاءهم أمر من الخوف أو من الأمن أو الخوف أضاءوا به دا آیات هم د منافقانو باره کې نازل شي د منځ د آیات نه هغه جدا او د دینه مخکې آیات هم د منافقانو باره کې دا آیات نه هغه هم د منافقانو باره کې الله وی کله چې د منافقانو ته نه هغه یو خبره هغه را ورسیږي د امن وی یا د خوف د أضاءوا به یو دم دغه خبره چې نه هغه مخکې نه هغه نشر کوي هغه مخکې نه هغه رسي حالن کې دوی له دې نه ده پکار کله چې دوی ته یو خبره داسې ورسي هغه دغه افواه ورسي نو دغه افواه تحقیق چې نه هغه پکار دی او تحقیق نه وروسته بیا دغه خبره چې نه هغه کول پکار دی تفسیر ابن کثیر بیا ډیر شي چې نه هغه واقع لیکلي نور تفاسیر هم لیکلي من جمله به موږ یو داغې نه دا وایي د آیات نزول چې نه هغه یو سبب موتاسي واقع ډیر دي او د ټولو واقعاتو چې نه هغه د نزول سبب چې نه هغه جوړېدلی شي خو یو واقع چې نه هغه دا ذکر کړی ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس یو کس راڼو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل بیان نه خپه شو او خپل بیان له طلاق ورکړي اوس کله چې نو صحابه په جماعت کې ناس جو خپه دي
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په منډه منډه رالو، پریشان شولو. چې کله رالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه خواته اجازه طلب کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول اجازه ورکړو. د ټولو نه وړاندې مخکې دا خبرو د الله رسول تاسو خو ازواج مطهرات کی چا د طلاق نه ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د خبره خو نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه واپس بار جمعه ته راوته، خلکو ته خوشخبری واوري الله پیغمبر ازواج مطهرات نه چې نو امهات المؤمنین چاله طلاق نه ورکړي. دا صرف او صرف د منافقانو چې نو هغه افوا ده. د دې نه ما سوا په دې کې یو حقیقت نشتی او بیا د هغه متعلق خبرونه شي ادي مبارکه کې بیا راځي. یو ځکه چې نو هغه په کې دا جمله مفهوم هم نه نبی رسول الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله پیغمبر دوی خپه کړي. زه چې نو هغه دې خبر وکم چې د الله پیغمبر په پاغي باندې په خندا شي او خوشاله بشي. نبی د الله پیغمبر دې د الله رسول دا خزي چې نو هغه دوی به زمنګ نه پکول کې نو هغه مکه کې به هم یریدلې. خدل چې د انصارو دا خزي لګي چالاک دي نو دوی چې کله چالاک دي زمنګ د خزوم دي تو قتلو او وی دی هم هغه شان چالاکی شروع کړه. وی تاسو خبرې د الله رسول ابل ورځ مې نو هغه د خپل کور ول د پلار د میواستو ایته می خبر وکړې دا غیر اپو سجنه نو هغه جواب راګرځولو. نه چې ما په جواب راګرځم مې چې څه دی نو وی جوړ انصار چې نو هغه زنانه دي دي سې کوي. نبی رسول الله والسلام چې نو هغه په خندا شولو وی او دوی نه چې نو هغه لګ تیز شته. نو بهرحال نو عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خبره تحقیق وکړو. نو ځکه الله رب العزت دا وایي چې ګوره تاسو ته کله یو خبر د امن یا د خوف د یری یا چې نو هغه د امن د راحت میلاو شي نو دغه خبره ډایرک مخکې مه لګئ بلکې په دغه خبره مخکې تحقیق کوئ. حدیث مبارکه کې راځي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. د انسان د پاره دا دروغ کافی دی چې د س اور یو مخ کې نو هغه نشر کړي. نن سمته زو ګورئ میډیا چې څومره هم چې نو هغه د کاغه سوشل میډیا د کدا بل د قبل ده نو د دې ټول لوی مصیبت چې نو هغه ده چې د غیر ایجاد دی او په دې باندې دغه حد باندې نن سما چې دا څومره هم اکثر زیات ستړي جوړیږي دا هم د دقیق شي نه جوړیږي. معمولی قدر خبره وي شاته بتا د پته هم نه تصویر باغستل شي خبره بدا شي او بیا یو خبره او سل پوری چې نو هغه بیا جوړی شوی او تحقیق هم نشتی. او زمونږ لوی مصیبت دا دی چې مونږ د هغوی په دې خبرو کې اچولی یو چې د چا چې نو هغه په دا باندې څومره ډېر کمنټسونه ورته تاسو وایئ که څه بله وایي نو دا پې چې څومره ډېر کېږي دته پیسې راځي او دته به دا راځي او دا نو یو سړی بغیر د دې نه او ناروان کل خو الله دې د دې حفاظت وکړي دی خو صرف او صرف د دې نه ما سوا بل څه پیژني هم نه چې لایک کرے او شیئر کرے لایک کرے اور شیئر کرے د دې نه ما سوا خو د دې بل څه شته نه. او زمونږ چې نو هغه په د مشرانو لوی غلطي ده زمونږ په نگرانی نشته. زمانہ بچي د فیسبوک آی ډی ته څه ضرورت دی د کم لوی چې نو هغه کاروباري دی یا بل څه دی د سر د ټول نمخ کې دا غټ موبایل ضرورت څه دی لول خود له دانه دی پکار بیا چې دا د نو د فیسبوک آی ډی چې نو هغه جوړول ته څه ضرورت دی د بل ټیک ټاک ته څه جوړل د بل ته د دې ضرورت د څه دی او بیا پاغي باندې چې نو هغه دا کېږي. نو الله پیغمبر فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع چې د انسان د پاره دا دروغ کافی نه چې د سهم اوري او دا مخ کې نو هغه نشر کوي. که حقیقت می که دروغ وي دا سوره مصیبت او ستړي چې جوړ شولې دا هم ټولې د دقه نه جوړېږي روان دي. نو الله وی ګوره دا د منافق کار دی د چې کلام د یو کار راشي اضاء به دی دغه چې نو هغه مخ کې بیا نشر کوي بس نور تحقیق نه کوي. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم کدی دا خبر واپس کړي الله پیغمبر ته و الى اولي الامر او دی چې نو اولو الامر ته دا خبره چې نو هغه واپس کړي دوی نه تحقیق کړي لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو پیجندلی و معلومه کړي و آی کسانو چې کم کسان استنباط کوي د دوی نه. اولو الامر نه مراد نه نو یو قول چې نو هغه دی او دا د جمهور اکثر قول نه چې دې نه مراد چې نو هغه حضرات علما کرام دي فقها چې نو هغه دي. دویم قول چې نو هغه دی چې اولو الامر نه کبار صحابه دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله عمر فاروق عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د اجل لوی چې کم صحابه دي نو هغه دي مراد دي. لکه څنګه چې موږ په شان نزول کې واقع وي چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګي نو هغه تحقیق چې وکړ نو ټول خلک د غم اخلاص نکړه نو دی او دریم قول به کې دا نه چې دینه د وخت حکمران او دا غچ نه نو هغه دي مراد دي.
نو کم کسان چې نو هغه او قسنه اولو الامر دی عقل والا دی په دي یستنبطونه منهم نو دوی به استنباط وکي دا غینا تحقیق چې نو هغه به وکي د دوی نه نو هغه به تحقیق کولای شي استنباط اصل کې نو هغه لیکيږي د کوی هغه اوبوته چې کله سړی کوی کني او کوی کې اورم بنې زل چې کمه اوبره وخیږي نو داغه ته لیکيږي ما مستنبط نو دا استنباط داغي نه دی او کوی چې خلک کني اوبره وباسي نو هغه کافی تحقیق کوي لیکيږي نو زه کوی چې دوی تحقیق کړو دینه به دار او باسلې ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرته نه د الله پاک فضل او رحمت په تاسو باندې لتبعتم الشیطان الا قلیلا نو تاسو به تابعداري کړو د شیطان مگر لږ کسان ان دا الله فضل او کرم دی چې الله پاک د پیغمبر درکړي هغه پیغمبر چې نو مبارک ارشادات او تعلیمات دل درکړي دي بیا الله رب العزت چې نو هغه دغه نیکان صلحات دل درکړي دي نو دا د الله رب العزت محض فضل او کرم دی الله پاک چې دغه ټولو خطیانو هغه نقصانات نه زدي په ذریعہ باندې ساتلې لتبعتم الشیطان کچرته دغه نه نو تاسو بیا ډیر کسانو بچنه نو هغه د شیطان تابعداري کړی و الا قلیلا مگر لږ چند کسان چې نو هغه بدول چې عقل نه بیکار غستو او نور اکثریت چې نو هغه به د شیطان په لار روانو الله دې موږ دغه د لارې نو ساتي افلا يتدبرون القرآن آیت نه چې نو هغه غور نه کوي په قران پاک کې ولو کان کچری ده من عند غیر الله وید ما سوا د الله د طرف نه لوجدوا ندب منتلو فيه په قران کې اختلافا کثیرا اختلاف لوی واذا جاءهم او هر کله چراغ له دوی ته امر څه خبره کار من الامن د امن او الخوف یاد یری اذاعوا به نو هغه مشورې خوري هغه ولو ردوه کچری دی واپس کړي وي دغه خبره ال الرسول د الله رسول ته و الى اولي الامر او د حکم خاوندانو ته اولو الامر ته منهم د دینه لعلمه الذين نمنت بجندلی به معلومه کړي به دغه خبره الذين اي کسانو یستنبطونه چې تحقیق کولای شي منهم د دینه ولولا فضل الله کچری نو فضل د الله علیکم پتا سبانه ورحمته او دغه رحمته لتبعتم الشیطان نو خامخ تابعداري بکړي و تاسو د شیطان الا قليلا سوا د لک کسانو نه افلا يتدبرون پس آیت غور نه کوي چې نو په قران کې ولو کان من عند غیر الله کچری ودا د الله نه ما سوا د بل طرف لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو خامخا د منتلو په دې کې اختلاف لوی و اذا جاءهم او هر کله چې راشي دوی ته امر څه خبره من الامن د امن او الخوف یاد یری اضاعوا به نو هغه خوري اغه لره ولو ردوه کچری دی واپس کړي وي دغه ال الرسول رسول ته و الى اولي الامر او اولي الامر ته منهم الذين لعلمه الذين نو معلومه کړي بواغ کسانو یستنبطونه چې تحقیق کولای شي هغه منهم د دینه ولولا فضل الله کچری نو فضل د الله علیکم پتا سو باندې ورحمته داغ رحمت لتبعتم الشیطان نو خامخا پیروي بکړي و تاسو د شیطان الا قلیلا مگر لک کسانو